کم ځای کې چې څوک وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي لکه دا پی ټي آی والا دی دا هغه راته وایي چې مخکې اهدنا الصراط المستقیم هم دی که نه ما لومبۍ خو په ایاک نعبد و په ایاک نستعین ایمان راوړه که نه د ایمان ټوټې په هغې باندې پوهېږي نه هغه د ژبې نه کته په ژبه دې هم نه دی راغلی چې څوک یې راولي د هغې مخالفت کې نو مولانا طارق جمیل صاحب څه فرمایي وایي چې ما سره میلاو شو ما ته وایي چې دا ځوانان دي دې ته نبي علیه السلام سیرت بیان کړي هغه ورته یې لاش په مې د دې جیل نه لاړ شي خو دې چې څه وایي ګوره منم نه چې دې نبي علیه السلام وګورئ چې د دې په مازغو کې د انګریز دغه لر شي دلته چې مولانا صاحب په منبر کېناست و ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ټول یو بل ته وکتل ما لکه جوړه دا شیخ صاحب هم جوړه ما پی ټي آی والا دی نو ټول وخندل ویې ولې پرون راته یو سعودي والا ملګری میلاو شو ما ته یې قسم دی و چې کله عمران خان و مخکې موږ په لینونو کې ودرېدو نو بیا به راپسې ډېرې ته ټلیفون وکړو وایي پاسپورټ ته تیار دی راشه او ایر کنډیشن ځای کې به یې کېنولو نو نور به د عمران خان سوي هر کمه خبره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو نن نوښار ته د پی ټي آی کارکنان راټول شوي دي چې د عمران خان صاحب رهایې دپاره دی روتې دي موږ سره میا مجیب صاحب ولاړ دی دوی سره یو دوه خبرې په دې حوالې سره کوو چې دوی به در کم ځای پورې ځي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه لیجی خیریت دی شکر دی جی ستاسو نن کم اصل مقصد دی هغه نن څه دی زموږ مقصد جی د دې پاکستانیانو د دې غونډه هرې پارټۍ والا نوم یې پاکستاني چې کم دی که نه شناخت کارت چې په جیب کې پروت دی هغه په حقیقت مانو کې د غلامۍ نه د ازادۍ دپاره لکه موږ اغواز لګو که چې عمران خان د رهایې دپاره عمران خان رها دی هغه که په جیل کې نه هغه آزاد دی ټیک شه جي موږ که بار یو نو موږ غلامان یو د خپلې خوښې موږ څه کولی شو کورونه زموږ دي قانون پکې ډبل چلیږي نو زما په کور کې چې ستا قانون چلیږي زه خو دا کور مالک نه شوم که نه هغه غواړي هغه وایي چې د دې هر غریب د هر دیاړي مارو چې خپل قانوني چې هغه له زه صحت ورکم هغه له زه بجلي ورکم چې د هغه څلوېښت غنټې ژوند چې کوم دی تعلیم وله ورکم چې د ټاپ پرایورټي کوم دی هغه صحت او تعلیم دی او دی په خېټه موړ شي چې زه ورته نظام سیټ کم دی به بار نه ځي ګوره د هغې یو خبرې ته تاسو وګورئ چې محمد بن سلمان سره میلاو شو خلک وایي که نه وایي دا ټولې ډرامې دي محمد بن سلمان سره میلاو شو بادشاه وخت سره ناست دی خو هغه ته څه وایي تاسو ته پته شته چې زه دلته راغلم او دلته زما د دیاړي غریبانان مزدوران راغلي دي او تاسو سره څه په جیلونو کې یو څه بار دیاړي کوي دا ګوره زما دپاره ډېر وی آی پي خلک دي زما دپاره ډېر خاص خلک دي ته د دې ډېر خیال وساته ها جي او دا دننه چې کوم جیلونو کې دا راخلاص کا ځکه چې دې چې کومې دا پیسې لګي زما د ملک په دې کورونو کې دا چولې د هغې کور کې دا ننغري بل دي نو محمد بن سلمان چې خبرې ته وګوره چې د دې نه 75 سالو کې چې هر یو کس راځي او یې ماله به څه راکې ستا په ملک کې به سټیل میل لګومه څه به راکې ماله به څه راکې هغه وایي زما د دې غریبانو مزدورانو به څه کېږي نو هغه پاسېده وایي مسټر خان آی ایم یور امبیسډر وایي زه ستا امبیسډر یم خبره یې څه وکړه خبره ټوله د اخلاص ته انما الاعمال بالنیات وایي دا د 100,000 حدیثو مجموعه ده ښه وایي څه چې دا ټول سم کې خو په اخلاص سره کې هغه چې ګوره دا یو ګوره وایي اوس ورته اخر کې ورته جیلر ورته ورغې وایي بس دا خبرې پرېږده چې رابار دي کو هغه ورته یې لاش په مې د دې جیل نه لاړ شي خو دې چې څه وایي ګوره منم نه د دې نه لوی په 100 کالو کې به نه مخکې راغلی نه به راشي نو دا یو سړی دی او هم پېژندلی دی او نور یې مو پېژنې دوه رکعته نفل وله کوئ او دغه شان روزه انشاءالله تعالی چې دغه سړی رابار شو ګوره ټول به وایي خو زه ته دا خبره کوم بل راته یو کس وایي چې ته دومره ښکلی سړی او ته ګوره عمران خان پسې نو ما عمران خان په عمل سره وښوله که نه تاسو ګوره مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني صاحب نوم به مو اورېدلی ټولو مفتی اعظم پاکستان تقي عثماني صاحب ورو اوس وفات شوی دی هغې دا خبر وکړه چې کله د ګورنمنټ راغی وایي دا زما چاهتو ډېر د مخکې ده چې بای خلک انجینرینګ او میډیکل او په یونیورسټیانو کې نمبر یې والي نو دا وزیر اعظم او صدر یې راوغواړي واډونه وله ورکوي او زمونږ د وفاق المدارسو که هغه حد طبقه فکر دی که برویلیت دي او که لیدیس دي او که دیوبندیان دي چې څوک هم دي خو د دې ډېرو څوک تپوس نه کوي هغه وایي چې کله دې وزیر اعظم شو زمونږ هلکانو نمبر یې واخیستې نو وایي مونږ یې راوغوښتو مونږ د انویټیشن راکړه وایي ما په هغې کې خپله شرکت وکړو او ډېر زیات خوشحاله شوم چې وایي کومې ښې خبرې دي که نه نو خدای ته وګورئ د الله د رضا لپاره او بیا چې کوم لاړو دا د تاسو به د ګوګل باندې وګورئ د رفیع عثماني صاحب باقاعده هغه بیان پې دی وایي موږ دا اپریشیټ کوو او بیا تاسو ګورئ چې چېرته هم راغلی دی جی ای کې ته راغې یو پروفیسر صاحب دی زما سنډو دی نو ما ته دا خو ډېر پاګل سړی دی وایي دلته موږ خلکو ته انجینرینګ ښیو او دی ورته نبي علیه السلام شان بیانوي دلته دا عاطف خان او دا زلفي بخاري
د ټوریزم هغه افتتاح وه دا کومراټ او دا هر څه چې د هغې باندې کله بریفینګ کېدو نو مخامخ د زلفي بخاري ناستې ټای یې اچولې ده او عطیف خان ناستې مردان والا نو دې چې پاسېده ورته ویې تاسو خو نن داسې سوټینګ کړی دی او ځان هم داسې انګریزانو غوندې لباس هم اچولی دی لکه ته چې د فرانس نه څوک راغلي دي هغوی له بریفینګ ورکوي خدای هم خوشحاله که هغه په هر لحاظ سره او لومبۍ غټه خبره دا ده دا یو مشر خبره کوله و یو ډېر یو بزرګ خدمت مې وکړو وایي چې ډېر خدمت وکړئ ما ورته ما ته دعاګانې وکړه نو هغه راته وی چې ښه نو بیا ما ورته چې دا ته هم داسې صدقه ونه کړو وایي ما ته وی چې راشه دوا خو به ته کومه خو داسې کار دی چې لوښي دې چېرته وینځلي دي وایي ما ورته چې او وایي چې لوښي وینځي نو دننه به یې ډېر پاکې که بار به یې ډېر پاکې وایي ما یې دننه به یې ډېر پاکې نو وایي دننه دا لوښي چې کوم دي که نه چې دا ډومبې پاک کړو د عمران خان دغه لوښي چې دی که نه هغه یو خبره ګورې کوي چې لا اله الا الله ابلو یو کس وایي ما د دې نه لویه خبره څه کیدی شي چې ګوره چېرته هم ته ووایه که نه دا به دې ته کوزول غواړي هغې ته دې ته کوز شوی دی میا صاحب ستاسو نن چې کوم دا پروګرام دی دا څومره ورکران راټول شوي دي د دې مین مقصد څه دی څه به کېږي دې نه بعد د دې مین مقصد دا دی موږ ته چې کوم ځای مقرر شوی هغه ځای پورې ځو کوم ځای پورې به ځئ خیر آباده پورې به ځو اټکه پورې دا عمران خان سره یکجهتي ده څه شی دی یکجهتي ده دا ټول پاکستان کې ګوره نن په ټوله دنیا کې جرمني دا اوس ما سره خبرې وشوې ملګري هم دي انګلینډ په انګلینډ کې دومره خلک سنټرل لندن کې راوتي دي دا څه خلک دي په امریکا کې په کینیډا کې په ایټلی کې په ساوث افریقا کې یاره په دنیا کې چې کم ځای کې دی که نه دومره خلک راوتي دي د هغې خو دلته به مونږ ګوره مونږ خو به دلته به زه ایم پي ایس صاحب نه خفه یم او د ایم ان اے صاحب نه خفه یم هغې ته خو نه ټرانسفارمر مسله شته او نه دغه شته خو یې کوم هغه ورسیز دي او هغه وایي زموږ د عمل چې و که نه